اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ویلي چې سید عادل په مقبره کې ګرځي. قدرمنو کتونکو، یقینا چې تاسو ما یو پروګرام کې ویلو، دغه پروګرام کې د وطن ریډیو باندې چې کوم پروګرام کوو پای کې ما تاسو ته ویلو. ان شاء الله یو ځل به کوشش کوم چې د ادم خان درخانۍ هغه مزار چې کوم دی قبر له هغې له راشو. نو راغلی یم، تاسو ګورئ دا دی، خو شک مې په دې دی چې څه لیکل میکل پې نشته. نو بهرحال ما ته خو دا ځکه ښکاري چې ښځې دوه دي. نو دا قبر دی که نه، نو دا دی تاسو ګورئ دوه ښځې دي. نو دا هم زما په خیال همدا قبر دی. صحیح شو. ویلي مې ورته انشاءالله مې ځم به دې قبر له به ځم. نو دا دی راغلی ادم خان درخانۍ دا دي که نه؟ صحیح مهرباني جي، الله هم خوشحاله کړه. زما شک و ما لیکل پرې نه وکتلې. د بیرې هغه ونه دا ده چې کوم ذکر پکې راغلی دی که نه، تاسو ته ما په کیسه کې ویلي. ما ورسره خوا کې یو بیرې ونه ده او اجمل خټک بابا وایي چې دا د دې نه څوک دغه واخلي هغه رباب چې پرې غږوي، د همدې باندې بیا رباب وایي هغه چل هم زر زده کېږي او رباب هم دغه کوي. نو دا تاسو ته زه لا یو ښیم ورېږه سپلی وباسم او دننه ورځم. دا د ادم خان او درخانۍ اخري ارامګاه ده. دا تاسو وګورئ او دا دي، دا ښځې دوه دي که نه؟ د دوو ښځو نه ما پېژندلی ښه چې دا دي. او نور څه لیکل میکل یا تاریخي وفات یا څه داسې لیکل پرې نشته. مخامخ خواته ګورنمنټ پرایمري سکول تولندی مصري بانډه کې ده. ښه قدرمنو کتونکو، دا د ادم خان درخانۍ قبرونه دي. او ځکه دا ښځونه مې ځکه وپېژني په کیسه کې تاسو اورېدلي وو که نه، چې لکه د یو قبر کې دواړه ښخ شو. کله چې ادم خان لره دلته وفات شو په حق ورسېدو، نو بیا درخانۍ بیبي چې کومه ونه هغه هم چې بیا د قبر د مولیانو پکې پګړی پاتې شوی د ادم خان لاله په قبر کې. نو چې بیا هغه مولا ته اجازت ورکړه چې زه تاسو وکنئ قبر، نو چې بیا یې وکنستو، نو په هغې کې پګړی پرته وه. نو چې ویې کتل نو درخانۍ بیبي هم دلته د سره وه. نو په دې یو قبر کې ادم خان او درخانۍ بیبي دواړه دي. دا د دواړو قبرونه دي. ښځې پې هم دوه لګېدلي دي. که تاسو چېرته راتلی نو په دې سوچ مه راځئ چې ته لیکل وایي او موږ به لیکلو ته ګورو بیا به د ادم خان لاله قبر موږ پېژنو، بلکې د دې دوو ښځو نه به تاسو پېژنئ. دغه د خپو د طرف نه، اوس د سر د طرف نه مې درته ویډیو شیر کړه چې دا د ادم خان او درخانۍ بیبي اخري ارامګاه ده. صحیح شوه. دا چې تاسو ته ما په کیسه کې راسره وعده کړې وه چې ځم به او قبرونه به ته ښیم. نو لوی هغه لارې کوڅې او دا مې روا نه غستل. او هغه ونه ده چې د دې باره کې اجمل خټک بابا کتاب کې لیکلي دي چې د دې نه هغه دغه والي، نو په هغې باندې رباب چل زر زده کوي. او هغوی خو دا ونه ډېره غټه ښودلې وه، خو هغه هومره غټه نه ده چې هغه وایي چې دواړه لاس ترې نه چاپېرېږي. ځکه کېدای شي چاپېره ترې هم نه شي، هغه به دروغ نه وي ویلي، خو کېدای شي دا ونه لږه ډډه شوې ده. نو دا د ادم خان او درخانۍ بیبي قبرونه مخامخ ورته بس چې پېژنئ یې نه. نو دا که راتلی چې تا، نو دا ورته ګورنمنټ پرایمري میډل سکول تولندی کوم چې د دغه سره دی، دا مصري بانډه کې دی، مصري بانډه کې. نو دا تاسو ته ما د هغه وعده مې در سره پوره کړه. او انشاءالله تعالی د دې نه پس چې کوم دی بیا به نورو قبرونو له ځو، هغه به در سره هم شیر کوم، هغه به راته هم ښیمه که خیر وي. خو دا تاسو وګورئ ښه. دا ستاسو زمونږ روماني داستانونه، لوک داستانونه کوم چې زمونږ کیسې دي، په هغې کې دا هم ډېره زیاته مشهوره او خوږه کیسه ده د ادم خان او درخانۍ بیبي، د کوزې بازدارۍ او د برې بازدارۍ. په ګورم نور شه، الله تعالی مو په دا ډېر عمر چې کوم دی ډېر زیات ښایسته که، او الله تعالی هم دغه سفر، دا لوی سفر چې کوم دی دا هم الله تعالی مبارک که. او وګورئ دوه ښځې دي. نو دا الله پاک په مړینې باندې بیا یو کړه، که په ژوندونې باندې سچه مینه، رښتینې مینه همداسې وي چې الله تعالی بیا په مړینې باندې یو کوي. نو د هغه قبرونه دي.
صحیح شوه که درمنو کتونکو دغه به سره په دې شریک نه کړو روډونه چې روډونه خو تاسو اسیم د دې روډونو عادت یې او ځای راځئ پې نو دا یې مقبره ده چار چاپېره وګورئ خو ګوره که تاسو په دې خیال راځئ چې په قبر باندې به ادم خان درخانۍ لیکلي نو دا به ګورئ هسې ګپي ښه صرف او صرف تاسو به د دې دوو ښځو نه پېژنئ چې دا دوه ښځې دي خپو ته او سر ته ځکه راته بار بار وایم چې یاره تاسو که چېرته راتلی نو ستاسو به کړاو وشي تکلیف به وشي بیا به تاسو وایي چې موږ قبر پیدا نه کړو بهرحال تر لرې لرې پورې خو پکې څوک ښکاري نه هغه رور روان دی یو وختي سکول نه استاد راووته خو لکه ډېر داسې چې دلته آبادي به هغه وخت سره ډېره کمه وه خو اوس هم پکې نشته آبادي ډېر لرې لرې پورې څه ښکاري نه و دې طرف ته غر و زه خو تلم نو ښار ته خو د حاضري مې تاسو سره مې وعده کړې وه چې انشاءالله د هغوی قبر له به ځو د هغې هغه مزار مبارک له به ځو نو دا به راسره شیر کوم نو دا مې خپله وعده مې راسره پوره کړه او انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی دې نه پس په د یوسف خان شیربانو یا شاهد علي چې کوم دی د هغې قبرونو له به ځم او ستاسو سره به هغه شیر کوم خو نن نه ورسئ تاسو د بلې ویډیو په تمه چې اوس به بیا خامخا ځي بله موقع کې به راسره انشاءالله شیر کوم صحیح شوه وګورئ ورته دا ستاسو لوک داستان روماني داستانونه کوي چې رښتینې کیسې دي ادم خان اینډ درخانۍ د هغه قبر دی دې کیسه مې راسره شیر کړې ده که کیسه چا نه وي اورېدلې نو هغه سید عادل افیشل یوټیوب چینل چې زما کوم یوټیوب چینل دی په هغې باندې شته دی او کتی شي اورېدی شي او قبر یې دا دی اخري ارامګاه دا ده اوس په داسې وکړو چې تاسو به د دوی قبر ته وګورئ او دوا به ورته وکړئ زه هم دوا کوم تاسو ته هم دوا وکړئ چې الله تعالی د دوی دغه لوی ژوند چې کوم دی دا ښایسته کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله صراط الذین انعمت علیهم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم یو پیر الحمد او درې پیرې کل هو وایي او د دوی په روحونو باندې ور وبخئ صحیح شوه دا د ادم خان او درخانۍ قبرونه دي ښه کوم ځای کې تاسو که راځئ که نه نو بار بار ته زه کوم چې داسې مینوال پکې هغه پکې اوس اوس راځي نوي نوي که نه نو دا ګورئ یو قبر دی ښه تاسو به صرف دوو ښځو نه پېژنئ او دا شکر دی چې دا دوه ښځې دي که نه د دې قبر به هم سر خوړلی و لکه څنګه چې د ډېرو ډېرو خلکو قبرونو سرونه خوړلي دي او بیا یې څوک پېژني هم نه نو په دې قبر باندې لیکلو هم نشته دا خو زه د دې ځای MPA ته درخواست کوم چې په دې باندې که مزار نه جوړوئ نو کم از کم تبه یې وله جوړې کړئ چې په هغې ته خلکو ته پته لګي راتلل غواړي دلته مینهوال د دوی او د دوی سره چې کوم مینه لرونکي خلک دي هغوی دلته راتلل غواړي نو پکار ده چې د دوی په دې قبر باندې یو تبای قدرې خو ولګوئ چې دا د ادم خان او درخانۍ قبرونه چې تر صدو خو دا ژوندي پاتې شي صحیح ده په تاریخ کې په کتابونو کې ژوندي دي خو په مقبره کې ګوره تاسو بالکل هغه نومونه ته هم ختم کړي دي شته پې هم نه نو انشاءالله تعالی کوشش کوو که د خپله وسه مې کېدل نو د خپله وسه به پې ولګوم او که نه کېدل حکومت ته درخواست کوم او که هغې یې نه کړي نو بیا به له خپله څه پروګرام به وله سیټ کوم انشاءالله صحیح ده ګرانو قدرمنو کتونکو او دا هغه ونه ده کومې باره کې چې تاسو ته ما ویلي چې اجمل خټک بابا د دې ونې باره کې ویلي دي دا هغه ونه ده چې د دې نه ربابیان چې کوم دی درازي او د دې ونې نه هغه د رباب هغه مطرب ورته وایي که څه ورته هغه رباب چې پې غږوي هغه وړي دا د بیرې ونه ده زما په خیال کې ډېرې خوږې بیرې به ومي خو که خوږې نه ومي که نه نو دا هغه ونه ده تاسې وګورئ اجمل خټک بابا ویلي وي چې دواړه لاس ته نه تاویږي بالکل حقیقت ته نه به تاوېدل دی خو دا دننه نه ډډه ده نو کېدی شي دغه کېږي نه نو دې نه رباب له چې کوم دی نو خلک هغه مطرب هغه سازونه هغه تارونه کړنګار چې کوي سازونه چې جوړېږي هغه یې د دې نه وړي او دغه اخري ارامګاه شو صحیح شو وروره د اجازت ته نه غواړم په تلو تلو کې او دوا ورته کوئ چې الله تعالی ورله دغه ډېر عمر ښایسته کړي قدرمنو کتونکو هم په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له ورکړي اجازت
چېرته هم چې ښه د آباد خوشحاله بریالي اوسئ ستاسو اول مې موبایل راغوستو ته کابونه کېږي چې بیا کله تاسو ته وګورم نو دا ډکه مې ترې مات کړو نن سره یې وړم چې بیا په ریډیو کې هم چاته وایم چې بعید ترې وملته نو بیا چې موبایل راوالم او ستاسو د مینې ته وګورم محبتونو ته وګورم نو یقین وکړئ چې بیا مې زړه نه صبرېږي چېرې مطلب دا دی ستاسو نجات والم ستاسو مینه دومره بېتولې دا قبرونه دي دا موږ باره ده مخامخ ورته سکول دی او دا یې اخري ارامګاه ده صحیح شو وګورئ ورته دعا ورته کوئ چې الله تعالی والا هغه ډېر عمر ښایسته کړي انشاءالله همدغه ویډیو ځکه نوخار ته روان یم او تلوار مې ده نو بس دې لږه ویډیو باندې ګزاره وکړئ انشاءالله تعالی چې بیا راشو که خیر نو بیا به ورسره پوره ویډیو او دا د خلکو نه به لږ کمنټس هم اخلو چې تر اوسه پورې په دې باندې تابع ولې نه ده لګېدلې او په دې باندې چې کوم تاسو ګمبد ولې نه جوړ کړی مزار هم پورې نه جوړ کړی دا خو زموږ تاریخي اساسي دي او دا خو لکه تاسو بیا وګورئ داسې لکه د پنجاب هیره رانجه شو د نورو ملکونو یا د دغه لیلا مجنون شو زموږ د ثوابای یوسف خان شیربانو شو داسې د هر کلي چې کوم خپل داستاني د دې دپاره هم چې کوم پکار ده تاسو هم به مطالبه کوئ موږ هم کوو څه خو به دې جوړ شي څه خو به یې ومني دا د ادم خان درخانۍ قبرونه دي تاسو دا ویډیو وګورئ او د دې کیسه چې کوم نه زما د یوټیوب په چینل سید عادل افیشل باندې د دې کیسه پرته ده نو تاسو دا کیسه کتئ هم شئ په یوټیوب باندې او قبرونه مې ته خپل واده مې پای کې کړې وه چې انشاءالله یوه ورځ به ځم نو دا د رالم دا یې مکمل سندري ده دا هغه ونه ده د ډېرې هغه او دا قبر ټیک شو د لوی الله په امان